بسم الله الرحمن الرحیم. پرون سبق کې دا خبره شو چې اجوف موږ شروع کړو. اجوف کو لاول تعریف موږ کړو چې اجوف دې ته و چې غایب کې فاقد مې په عین ترجمه قبل ته عزت راغلی مې ځکه خالي څه وته جوف نه ده. او بل خبره شو چې د دې چې کوم قواعد دي نو هغه قواعد دي نو دا پشپاړس صورتونو دې جوړیږي. کله حرف علت چې دا متحرک وي یا ساکن وي او ما قبل د دې چې دا درې قسمه سرور قسمه حرکتونه چې دا راځي ټوټل عقلی شپارس وځي جوړې دي یو په څه نه دي چې حرف علت هم ساکن او ما قبل هم ساکن دي څه پکې نه راځي. نو د دې نو جنا پنځل صورتونه جوړېږي. بیا پرون سبق کې ویلو چې کله حرف علت چې دا حرف علت باندې سرور قسمه حرکتونه او ما قبل باندې فتحوي لك قول نو په قول کې اعلال وجه د صحیح قول مطابق په قول کې اعلال لګي چې حرف علت ثابت ما قبل فتحوي ځکه د اعلال لپاره اعلال د ثقل ختمولو لپاره دي. اعلال د څه لپاره دي؟ د ثقل ختمولو لپاره دي او ثقل د دوه سجون د وجه نه راځي. یو دا چې حرف علت باندې د حرکت راغلي او دا چې ما قبل باندې هم حرکت راغلي پوه ثقل د سره ونه راځي. یو په حروف علت باندې هم دغوي حرکت دي او حروف علت باندې اصل کې حرکت راتللی دا ثقيل دي او ما قبل حرکت چې دا هم ثقيل دي پوه نو دلته کې په دې حرف علت باندې حرکت نشته او ما قبل حرکت شته او ما قبل حرکت فتحه نه ندی وجینا چې واو مساکین یا ما قبل د دې مفتوح وي نو د صحیح قول مطابق پدې کې چې نه دا تعلیل لګي. بعض علماء کرامو اب دې کې تعلیل کړه د قول نه قانون جوړ کړل پوه شو دې باندې اوس په دې باندې دا خبره ده چې دوی چې په دې واو ساکن وي ما قبل د دې مفتوح وي نو په دې کې اعلان لګيږي نو اغزوتو دا په اصل کې هو اغزوتو نو چې اغزوتو وو نو په اغزوتو کې ته خو چې واو ساکن دی ما قبل مفتوح دی په دې کې هو اعلان لګيږي او دلته کې تا دا و په څه بدل کړل نه اغزوتو دې جوړ کړل نه ته خو چې نه کېږي پوه نو دی وی چې په دې اغزوتو کې اغزوتو چې موږ اغزوتو کړل دا و موږ په څه بدل کړل نو دا دې وځي نه د دې وځي نه چې واو ساکن نه ما قبل مفتوح دی او ثقل وغیرہ غلای بلکې د دې وجه نه چې دې ماضی دی را مجرد کې ماضی دی یغزی راځي اغزا یغزی اغزایا راځي اغزا ولا اغزوا او بیا دې اغزا جوړ شو دا هر اوج په اصل کې بدلېږي دی کې بیا اصل نو سوای چې سلام بنم ده نو دا غینا دا اغزا دې دا جوړ شوی دی پوه شو مې نو دا یوغزی د هغه چې نه راځي مضارع د یوغزی راځي یوغزی یو نو په مضارع کې واو راځي دا یا راځي د دې وجه په دې کې چې دا یا راغلی دا خو چې د باب ټول څه یو د ټول د باب ټول څه یو شان شي چې د باب ټول څه یو شان شي د لپاره چې ګوره اوس په یوغزی کې په اخره کې یا راغله اغزا یا یوغزی یو اغزان نو په اغزا کې راغلی دا کنه اغزا ده اغزا و په اصل کې ماته سوې اغزا دا غزا یغلونه ده غزا اځه کې غزا و نو غزا ته جوړ شو نو دا یو قاعده ورس کړو پروس کړی وی چې ادعیا دغه ولا قاعده یو دعایان ولا هر واجب اصل کې بدرېم دی کې بیا درېم نه سوایت چې سلورم ته یا پنځم ته تا دا و په یا سره بدلی او بس نه بدلی نو دلته کې په اصل او بیا ته په بریکټ کې لیکلو چې دا اصل نه مراد ماضی اولی څه غلا ماضی په اولی سره کې لکه دا و په درېم ځای کې بیا درېم نه لاړو سلورم ځای دا اغزا و اغزا نو دا و به څه شو اغزا ته جوړ شو نو چې په اغزا کې او په یغزیو کې په دې کې یا موجود ده نو د دې وجنه په دې اغزیتو کې هم دا یا موجود ده نو دا عوامو په سر نه بدل کړای بلکې دا ټول څه یو شکلو ته وجنه چې په ماضی کې منګا ده په اغزا یغزی کې منګا ده په دې کې یا موجود و نو په دې اغزیتو هم دا یا موجود شول. بیا و چې انته وی چې واو ساکن وي ما قبل دې متحرک ما قبل دې مفتوح وي نو قانون نه چلیږي نو کینونه په اصل کې کونونه نو کینونه کینونه دا په اصل کې دې نه دا و کونونه
سو بدل کې نو دلته کې وای دا आवाज په سره بدل کو چې ته جوړ شو موږ ته چا وی چې دا خبره دا دا خبره چا کړې چې دا بازي کوو نو دا غلط ده ها دا بازل کې څنګه نو دا وای دا امام سیبوی رحمۃ اللہ بصری چې دا و بازل کوي ونونتون سو بازل کې کوي وا نونتون سو بازل کې کوي ونونتون بازل کې لکه بل خبره باندې پوښتنه بازل کې سو کوي ونونتون کوي ونونتون بیا څه جوړ شو دلته جيد ولا قانون چلیدو چې و او یار په یو کلمه کې او نه ساکن په متحرک ده و یا په یو کلمه کې نه او نه ساکن په متحرک ده جيد ولا قانون ده چې کله په یو کلمه کې و او یار شي او نه ساکن په متحرک وي نو دا و په یا سره بدلو دی په یو ادغام کو نو دا موږ په دې کې څه کو ادغام کو نو څه جوړ شو کای ینونتون څه جوړ شو کای یې لږ د څه شو کاف یاد ور کای او دا و موږ په یا سره بدل کو څه جوړ شو کیا نونتون کیا نونتون دغه شو کنه ها ول دا یو یا نه دا منګه حذف کړل نو څه کې جوړه تخفیف لپاره کیا نونتون وې دا تر دا نه جوړه کدی په عربي کې ځبل څه مثال شته نو په عربي کې بل مثال شته کنه مې تون په اصل کوم مې بیتون څه باندې کې سو مې بیتون نو با یو او یار له یو کلمه کې او نه ساکن به متعلق ده واو به سبا کې یا به کوم دا غوسه شو قرآن مجید کې دې انک میت و انهم میتون نو په دې کې تفصیل لپاره یو حذف شوی ده او میت ویل کېږي میت ویل کېږي دا شته میتون نو یو قول دا ده چې دا قولونه د بعد کې څو کای ونونه څو باندې کې کای ونونه څو باندې کې کای ونونه نو بیا به کوم قانون چلیدو جيد والا قانون چلیدو جيد سيد والا او دا یو دې دا و په یاسه بل شو یا به دې دوه مو شو څه جوړ شو او بیا تفصیل لپاره یو یا دې څه شولا حل کول نو کای نو ته جوړ شو او دا مثال د دې نظیر بل څه لکه مې کې ته چې بازو کې څو مې بیتو څو بازو کې وام په یاسه بل کې یا به کوم دوه مو څه شو یا تفصیل لپاره یو یا دې نه نو څه جوړ شو ها دا یو خبره زم دا خبره ده چې دا کینونتون نه ده دا په اصل کې کو نونتون څو په دغه کو نونتون کونونتون کونونتون څو په دغه کو نو یعنی په دې لاولې هم باندې جنا په دې کا باندې جنا دا سلام ضمه پوښښ بیا څه جوړ کوم بیا دې کنه د څه وپلالا وې کچرتا دا واو چې نه دا واو دا واو دا زومې دا واو چې نه په یاس را بدل کو د څه وکړه کنه بیا چې دا واو چې نه واو د کو ما غلط لیکل کنه ما کونونتون نه وای اصل لري سره کونونتون نو دلته کې د دې دغه دا وکړه چې لکه دا اجوفي واوی دی نو اجوفي واوی او اجوفي ډیر استعماليږي اجوفي ډیر ځای استعماليږي او اجوفي واوی چې نه لازم یو درې کلمې استعماليږي نور نه استعماليږي څو کلمې استعماليږي درې کلمې استعماليږي او نور ځای نه استعماليږي نو دلته کې څه له وکړه چې دلته کې د فعل فتح ور د فاعل مله د کاف چې کوم دی د فتح ور کړه د څو کړه فتحه ولا فتح ور کړه زګه ولا فتح ور کړه کنه کته دې له فتح نه ورکه نو دا بس شي کورونه تل وسی سم شي او د دې چې کوم نور مصادر دي کنه نور مصادر د دې چې کوم راځي لکه صيرورت او قيلولت او غيبوبت نو د اغیره ولا خلاف راشي چې په اجوف کې اجوفیای اصل له او اجوف واوی د دې تابع ده اجوفیای سره او اجوفی واوی سره تابع ده ولی اصل نه ځکه چې اجوفیای ډیر زیات استعماليږي او اجوفی واوی چې دا کم استعماليږي نو اجوفی واوی دا تابع ده د څو د اجوفیای نو په اجوفیای چې کوم بابونو نو پای کې فاعل مجرد مفتوحه نو بلی کوم فاعل مجرد نه فتح ورکړل شو دا به نه څور کړو نو کونونه تنت جوړ شو
څه دي جوړ شو کونونه دي جوړ شو پوه او بیا دا دغه چې واو د به سره بدل کو چې د اجوفي سره ټول یو شان شي ټول شي یو شان شي دا څنګه چې پایږي بدای کې په غیبوبت کې او په دیمومت کې او په قیلوله کې په غیبوبت کې بلیږي چې نه تعالی کا په غیرورت کې پدې کې لاول فتحه او بیا یې راغله دغه شاده پدې قیلولت کې چې د دې دا ټول څه دې نه دا سره یو شان شي د اجوفي سره یو شان شي د دې مساجد نو قیلولت اندکړه پوه شئ ځکه چې دا اجوفي واوی تابع دا اجوفي ډیر استعمالي اجوفي واوی صرف درې کلمات نه استعمالي درې مساجد استعمالي لکه پوه شئ باندې وګورئ تاسو کتاب ته نو څه خبره وکړه ته وره ويعل او تعليل ولګي فاغزيت کې چې اغزيت اصله اغزوته اصل لري سره بواو ساکن د بواو ساکن سره تبعا ليغزي چې دا یغزي د تابع کېدو د وجنه چې په یغزي و بازل کو بیا یغزي ته جوړ شوی دی دوا په طرف کې راغی او ما قبل ته کسره ده نو واو ته نه بیا شو دوه و بالا قانون د وجنه نو اندګي داوا په سره بل شوی دی چې بای کې بل شوی نو په دې کې هم دا اغزیدو کې چې دا واو په سره بل شوی دی دا دې وجنه چې موږ تعلیل وکړل واو په سره بل کړل د ثقل د وجنه بلکې دا دغه چې د یغزي په شان دي چې په یغزي په اخر کې یا موجوده ده ويعل في نحو كينونة او تعليل ولګي په كينونة کې او ما سکون الواو وانفتاح ما قبلها سره جو واو ساکن دي او ما قبل د فتحه ده اصل لري كينونة اصل سره قول نو دا په دې باندې اعتراض ده چې دا كينونة اصل دی دا كونونة ده نو دلته واو تاسو چې دا په یاسر بدل کړه ده او مکه ما دا په قول کې وې چې واو ساکن وي او ما قبل د مفتوح وي نو واو به سره نه بدليږي واو باندې سره نه بدليږي باندې سره نه بدليږي په تعلیل لګيږي قول قال تنشي ویلې نو چې چا کړه نو لکه څنګه چې په کینونه په پاسه کونونتونو او زید په پاسه کې اغزوتو نو چې باندې تعلیل شوه لري نو په قول کوم وکړه نو مو چې باندې نه شو په دې کې چې د دې وجدارا په کینونه کې سره لئن اصل کینونه قو ینونه اصل کې سودا قو ینونه سو باندې کې ومنغا كينونة لكلا كونونة كينونة نو واو بیا سبب شو یا بیا دغه شو نو كينونة او بیا یو یا دې د حذف کول شو نو كينونة عند الخليل د امام خليل رحمت الله علیه باندې او بدل الواو ياء نو واو دې نه بدل شو بیا سره کوم قانون دوجنا او د قیمت او بیا دې سو شو دا مو شو بدل دا به پوښوي کما فی میتین لکه څنګه چې بسکه شوی دی کما میتین میتون باندې وسو میتون نو او په یا سره وځو یا بیا کې ثم خففا بیا باندې کې تخفیف کړل شوی دی نو فسخار کینونه نو بیا رسول شوی دی کما خففت فی میتین لکه څنګه تخفیف کړل شوی دی بسکه په میتین کې وقیل او جاب ویل دي چې اصلها کونونه چې اصل لري سره بضم الكاف پس سره ثم فتح بیا دې قافله فتح ورکړل شوی دا لکه دغه څه فتح ورکړل شوی دا ولی دلیل لپاره حتی لا يصير الياء واو دلیل لپاره چې دا یا په واو سره بدل نشي دلیل لپاره چې دا یا وره لکه دې نور مساجد چې کنه هغه غیرورت او غیبوبت او دلی غیرورت عام طور باندې استعمالي غیبوبت نو کته زګه چې دا غیبوبت او غیرورت او دا چې کنه قیلولت دا چې نه دالي د اجوفیاینا د سندي اجوفیا قیلولت دا قال يقيل له قال يقول له قال يقيل قال يقيل يقيل قيلولة من قال الله فقد كفر ترکیب دي نو ګره پس غیرورتونه او غیبوبتونه او قیلولتون کې اولنه حق مفتوح دي او دویم یا راغلی دا نو یې کچرتا دا ته بدل لګي دا کونونتون ته کونونتون نه نو بیا پتی کوم دا یا په سره بدل پتی کوم دا یا سره بیا په یا په سره بدل ځکه چې دا ټول مقدرونه یو شان شي
نو دلته کې تنه شي بدلول ځکه چې دا اجوفي واوی تابع ده دسو دا اجوفي ځکه اجوفي اصل ده اجوفي اصل ولې اصل ده ځکه چې دا کثیر استعمال ده اجوفي ثم فتحت على يصير الياء واوا تفيق لتي يا بوا سره بدل نشي يا بوا سره مسك بدل نشي فصيرت بغيبوبه بغيلولت دا په یی چې کدا ته بدلې کنه دا وو ته بیا سره بدلې نو بیا به داګه دا یا مو په سره بدلې ما ته به کنيشته غواړم په کتاب کو ګورې په یک دا وو ته بیا سره بدلې کنه دا ما قبل زما په فتح سره بدل کې نو ال دغه وایا په سره بیا بدلول غواړي ایا په سره بدلول نه دغه اصل تابع ګرځي بیا ضرورت معنی دا لنډي او وګرځیدل کنه غیبوبت غیب کېدل قیلوله کول ثم جعلت الواو ياء بیا و چې دا بیا سره بدل کړل شو و بیا سره بدل کړل په قانوناتون کې تبع اليات چې دا تابع ده د اجوفي تابع ده رسو لکثرتها او دا اصل له اجوفي اصل له ولي لكثرتها لكثرتها ومن ثم قيل دون لشيء لا يجيء من الواويات چې ناراضي د اجوفي واوینا علاوه القيلونه والديمومه والسيدوده والهيعوها دا غدري سلوټ دي دنده ته راځي نور دي ناراضي لکه پوه شو دي باندې ها ديمومه همیشه کېدل او سيدوده مشر کېدل او هيعوها قای کول الټي کول هغه دا څه پوه شو دي باندې ها دا وړو شوه پوره ده کنه